السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ماشومان تاسو ښه یئ؟ امید لرم چې تاسو به ښه یئ. نننی سبق زمونږ د شپږم کلاس د اردو دی. کتاب یې راواخیستو، په هغې کې دننه پیج نمبر 5 پنځم نمبر صفحه راواړوئ. ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها. چونکې تاسو د شپږم ته رارسېدلي یئ او د دې اردو ویل د هغې ترجمه دا اوس تاسو لوی شوي په خپله به پوهیږئ، خو بیا هم چونکې په دې کې مشکل الفاظ راغلي، بعضې الفاظ داسې چې د هغې معنی ګرانه نو د هغې په معنی به درته زه کوم مشکل الفاظ چې راغلي دي د هغې معنی درته کومه. بیا هم که داسې الفاظ پکې تاسو ته راشي چې تاسو پرې نه پوهیږئ نو د هغې نه به پنسل باندې به کرښه چاپېره کړئ، نشاندهي به وکړئ چې بلې پیرېله بیا تاسو ته موږ هغه وښیو، سکول سره به رابطه وکړئ. هغې مشکل الفاظ ته په توجه سره وګورئ. امیر ترین حضرت خدیجه رضی الله عنها کی د مکې مکرمې په امیر ترین یعنی په مالداره زنانو کې وه. امیر ترین به معنا مالداره خاتون زنانه. دویم په دې کې راغلی طاهره، د طاهره معنا پاکیزه. سیده سرداره یعنی طاهره او سیده د حضرت خدیجه رضی الله عنها لقب و، په دې باندې هغه مشهوره وه. بل معزز پیشه د قریشو د ټولو نه لوی عزتمنده پیشه چې وه هغه تجارت و، نو د معزز معنا عزتمنده. دغه رنګې د پیغمبر علیہ السلام په باره کې مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں. د مکې خلقو به حضور علیہ السلام ته امین او صادق دا لقب ولا ورکړو. نو امین امانتدار، خلک چې ورسره خپل امانتونه کیدي د هغې حفاظت کوي نو دغه ته امانتدار ویلی شي. نو حضور علیه السلام هم امانتدار و. دغه شان صادقه، هره خبره چې کوي نو رښتونې دروغ په خپله خبره کې نه شاملوي. د حضور علیه السلام په صفاتو کې یو دقه نو د دغې وجې نه به حضور علیه السلام د خلقو صادق وي. کوشش کوو چې موږ په خپله هم د امانتونو او په خبرې په ویلو کې رښتیا وایو، د دروغو چرته هم د دروغو نه کار نه اخلو. ګروي ده، د پیغمبر علیه السلام سره د دوران سفر یو غلام و، غلام میسر، د هغه نوم میسره و. نو هغه چې د حضور علیه السلام د اخلاق او د حضور علیه السلام کردار دا وکتل نو د حضور علیه السلام باندې ګرویده شو. ګرویده یعنی د حضور علیه السلام سره مینه محبت دا ډیر زیات پیدا شو. حسن سلوک، میسره نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی. دا کوم غلام چې ورسره و د حضور علیه السلام د ښه رویې، د ښه اخلاق او د ښه کردار د هغې ډېر تعریف کړی. د حسن سلوک د ښه رویې یا ورته ښه کردار هم ویلی شئ، ښه اخلاق ورته هم ویلی شئ. دا ټول آسان سبق دی. اضطراب، حضور علیه السلام چې کله عمر 40 کالو ته ورسېدو نو په غار حرا کې و چې د الله تبارک وتعالی طرف نه جبریل علیه السلام راغی او هغه ورته د نبوت زیری ورکو. حضور علیه السلام چې کله د جبریل علیه السلام ولیدلو او هغه کوم الفاظ چې ورته جبریل علیه السلام ویلو نو هغې په حضور علیه السلام باندې ډېر اثر کړی. حضور علیه السلام په دغې اسی اضطراب کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. په دغې اضطراب په حالت کې یعنی د دغې پریشانۍ په حالت کې حضور علیه السلام خپل کور ته چې ونه تشریف یوړو. نو اضطراب به معنی پریشانی. حضور علیه السلام په باره کې آپ صلی الله علیه وسلم کله چې کور ته راغی نو حضرت خدیجه رضی الله عنها چې د حضور علیه السلام دا پریشانی ولیدله نو هغه ته به تسلیانې ورکولې اور دا خبر ورته کوله اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا. الله تبارک وتعالی د خپل نیک بندگان چې دونه هغه کله هم شرمنده کوي نه. د شرمسار به معنا شرمسار نه کرے گا یعنی شرمنده کوي نه. دغه شان حضرت خدیجه رضی الله عنها ایثار و قربانی، ایثار او قربانی دا هم معنی الفاظ دي. د ایثار معنی هم قربانی ده، د قربانی خپل معنی هم دغه ده. استقامت اور استقلال، استقامت په یو کار باندې همیشګي اختیارول، همیشواله، او استقلال هم دا هم معنی الفاظ دي دواړه. انہوں نے ہر
मुश्किल वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डार्स बंदाई। डार्स څه ته وایي چې حضرت خدیجه رضی الله عنها په هر مشکل وخت کې د پیغمبر علیه السلام ملاتړون کړی و، یعنی په هر وخت کې د حضور علیه السلام په مشکل وخت کې د حضور علیه السلام حوصله همت هغه سیوا کړی و. دا شان دا ټول سبق آسان دی، مشکل الفاظ چې کوم دي د هغې معنی ته زه ښیم هغه بیا ځانه پکې وګورئ، ځان به دا ټول سبق واړوئ، کم الفاظ چې ګران دي نه هغې درته ما مشکل الفاظو معنی وکړله، بیا هم که ځینې الفاظ داسې تاسو پرې نه پوهېږئ د هغې نه پنسل باندې کرښه چاپېره کړئ بیا به درته موږ انشاءالله وښیو. په دې ځای کې اوس د حضرت خدیجې رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره خو ډېر ملاتړونه او هر څه یې ورله کړي دي، نو د حضرت خدیجې رضی الله عنها فضیلت بیانوي چې حضرت خدیجې رضی الله عنها ته د اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہ سلام ہم راغلے دے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے. ایوان اور جنت کی د یو محل د یو ماڼۍ زیرے والا هم ورکړی دی جو خالص موتیوں کا ہوگا، کم چې خالص د موتیانو نه به جوړ کړلی شوی. نو د ایوان په معنا ماڼۍ یا محل حدیث پورې دا ساسو سبق هغه پوره شو مکمل شو. دې نه بعد چې دا کم مشق دی نو په دې کې دا کم سبق چې و دا مخکې چې وویلی شو دا به واړوئ. په دې کې چې کم الفاظ ګرانو نه پوهېدئ پې د هغې نه به نښه چاپېره کوئ، وروسته به درته بیا موږ انشاءالله وښیو. دې نه بعد دا مشق دی، نو په دې مشق کې دا مختصر جواب دی، دا سوالات دي. نو په دې کې چې دا کم سوالات ورکړي ون بیا په دې کې دننه الف با جیم دال ها واو دا چې څومره لیکلي د دې ټول سوالاتو جوابات په هغه به ولیکئ، راو به باسئ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی انہیں الفاظ میں تحریر کړی. د حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چې څومره خدمات دي هغه به په کاپۍ کې ولیکئ، په خپله به سوچ وکئ، نقل به له چا نه کوئ، نه به چاته وایئ چې موږ له ولیکئ، په خپله باندې کوشش وکئ چې ذهن یې استعمال شي. بیا دغه شان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مرتبه چې کوم د په دې کې به هم دغه وکړي. بیا د اسلام په خورولو کې د حضور علیه السلام د چې کوم مشکلات مخې ته راغلي وو د حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کردار او رویه په هغې کې څه وه هغه به هم ولیکئ. بیا دغه شان په دې کې هم اسم عام کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایسے نام جو عام ہوں، مثلا تاجر، جنگل، پہاڑ، غلام. اسم عام یا اسم نکرہ کہلاتے ہیں. اس سبق میں موجود اسم عام تلاش کر کے لکھے، یعنی په دې ترشي سبق کې چې څومره نومونه راغلي دي که هغه دغه شان دي میسره پکې راغلی دی، حضرت خدیجه رضی الله عنها پکې راغلی، څومره چې لکه داسې عام الفاظ استعمالېږي هغه نومونه به راغونډ کوي ولیکئ چې په دې سبق کې دا نومونه استعمال شوي دي. 7 نمبر یا کو نے یا کو لگا کر جملہ مکمل کرے. په دې کې تاسو ته ډیشونه درکړي چې په دې ډیشونو کې څه لګول پکار دي. آیا په دې کې نه لګول پکار دي، په دې کې کو لګول پکار دي، په دې کې څه لګول پکار دي. هغې ته په خپله سوچ وکئ. حضرت خدیجہ ڈیش اپنے کاروبار کے لیے، نو په دې ډیش کې چې څه پکار و دغه شان په دې کې په دې ټولو کې به سوچ وکئ څه چې لګول پکاري. نه به پکې یا ولګوئ یا کو. یا دغه شان 8 نمبر ان جملوں کو درست کر کے لکھے. دا جملے صحیح گئی او وہی لکھئی. دې ځګینه والا د دې ها پورې دا جملې چې څومره راغلي دي دا صحیح ولیکئ. بیا مترادف دغه شان ایک خیال یا مفہوم کے لیے اردو میں ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہیں، انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے شب، رات، دانا، عقل مند، سحر، صبح وغیرہ. په دې کې ورته اوس دا لیکلي دي چې دا څومره یو شانتې الفاظ دي، هم معنه الفاظ ورته ومولی شي چې الفاظ ډیري او معنه ته یوه راوځي، یعنې رنجیده. نو د رنجیده ته یو بل الفاظ د دې لپاره استعمالیږي پریشان، غمزده، یا دغه شان شرمسار. د شرمسار سره بل استعمالیږي شرمنده. یعنې په دې هر یو کې چې دا څومره راغلي دي د دې لپاره په دې کې نور الفاظ چې هغه هم معنی یوه راوځي هغه ورسره هم ولیکئ. 5 مشہور معروف مسلمان خواتین کے نام تلاش کر کے اپنی کاپی میں تحریر کرے. د 15 مشهورو د هغه مسلمانانو د زنانو چې هغو په اسلام کې د هغو خدمات سیوایي د هغو نومونه تلاش کوي، هغه په خپل کاپۍ کې به هم ولیکئ. صحیح ده. دا څومره سبق چې وویلی شو په دې کې کوشش وکړئ دا لاولي واړوئ، بیا د هغې معنی هم واړوئ. په کم باندې نه پوهېږئ بار درته ما وایي د هغې نه پنسل باندې نښه چاپېره کوئ چې سبق یو داسې تېر نه شي. په کم باندې نه پوهېږئ د هغې لازمي تپوس کوئ، بیا دا کم مشق شو نو په دې مشق کوم ځان وکړوئ. صحیح ده. والسلام.